دیارلسمه سپاره 11 رکوع سوره رعد 15 رکوع دیارلسمه سپاره 11 رکوع سوره الرعد 15 رکوع بسم الله الرحمن الرحیم ولقد استهزئ برسل من قبلک ای محبوبه ضرور ستانه مخکې رسولانو پسې خندا شوې فاملیت للذین کفروا بیا ما کافرانو ته مهلت ورکړو ثم اخذتهم بیا ما ونیسل فکیف کان عقاب پس څنګه و زما عذاب افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت نو آیا هر هغه جان د خپل اعمالو تنګي خپلو اعمالو باندې نګاه لري وجعلوا لله شرکاء او دی الله سره شریکان وګرځولو قل ورته فرمای سموهم دا خو تاسو نومونه ایښودي ام تنبئونه بما لم يعلم في الارض یا تاسو ته دی خبر درکړئ په هغه څه سره چې کومه خبر نشته په ځمکه کې ام بظاهر من القلب یا په ظاهره خبرې سره بل زین للذین کفروا مکرهم بلکې کافرانو ته د دوی په کارونو د دوی په عملونو په وجه سره دوی کارونه ښایسته ښکاره شو د دوی په سترګو کې وصدوا عن سبیل او دوی الله له لارې نه منع کوي ومن یضلل الله فما له من هاد څوک چې الله ګمراه کېدل له هدایت ورکوونکی نشته لهم عذاب فی الحیات الدنیا دوی دپاره دنیا په ژوند کې عذاب دی ولعذاب الآخرة اشق او آخرت عذاب سخت دی وما لهم من الله من واق او دی الله نه څوک بچ کوونکی نشته دی مثل الجنة التي وعد المتقون احوال د جنت او خلقو لره څوک چې الله یری والدي او غوی واده تجري من تحتها النار الله دوی دپاره جاري کړي دي دی لاندې نهرونه وکلها دائما د دې میوې همیشه دي وظلها او د دې سوري تلک عقبى الذین اتقوا دا رستونی کورغو خلقو لري څوک چې الله یره لري وعقبى الکافرین النار کافرانو د پاره انجام هغه اور دی والذین خلق آتیناهم الکتاب چا چې مونږ کتاب ورکړی یفرحون دی خوشحالي ما سره انزل الیک چې تا طرف ته نازل شوی ومن الاحزاب من ینکر بعضه او څه جماعتونه هغه دي چې هغه د دې منکر دی خو ورته فرمایي انما امرتو زه حکم کړلی شوی ان اعبد الله دا چې زه به عبادت کوم د الله ولا اشرک به او زه به د سره شریک نه ګرځوم ادعو الی و الیه مآب زه به د طرف ته بلنه کوم د طرف ته ګرځېدل دی وکذلک دکشان انزلناه حکما عربیا مونږ نازل کړو فیصلې وال کتاب د عربی ولئن اتبعت اهواءهم او کدوی اوریدونکي خواهشاتو پسې لاړې بعدما جاءک من العلم رسل چې تا خواته علم راغی ما لك من الله من ولي ولا واق نبوي الله نه علاوه څوک دستا حمایتي او نستا بچ کوونکی